بسم الله الرحمن الرحیم. کوم موضوع حواله ست تاسو خدمت کې عرض کېدل هغه دویم کلیپ کې دا عرض کوم څه گناه معاشرے کې ویلې عام کیږي، گناه معاشرے کې ویلې پیلاو کیږي، گناه معاشرے کې ویلې زیاتیږي. مختلف وجوهات دي. و وجه دا چې کله گناه په مقابله کې موږ سکوت اختیار کو، خاموشي اختیار کو، نو گناه زیاتیږي، پیلاو کیږي. ایوا وجه دا د گناه په مقابله کې چې کله انسان نهي از منکر یعنی بد کار نه نهي کوله، په کار دا تکرار کیته یو ورینا بار بار پکار دی وای بار بار ویلله، بار بار چاته تذکر ورکوله، بار بار یدهنی ورکوله، بار بار روکتام کوله، گناه ختمی کموي. ځکه یو ساده مثال در کوم، مثلا یو سخت لرګی وي چې هغه ته کوشش کوي چې ماتې کړي، هغه نه کیدای شي ته ګزارونه کوي لاس ګزارونه په وکړي مات نشي، یولسم ګزار کې مات شي. نو کسه د لاسو ګزارو لیاره همواره که، د لاسو گزارو ماحول جوړ کو، یولسم گزار سره اثر وشو، مات شو. اندیشون سه که چیرې ما و تاسو یوه شي کې یوه کس ته یوه ګناه په باره کې یوه وتوله، بل وتوله، بل وتوله، بل وتوله، تکرار شي نهي از منکر، منکر کار نه منع کوله تکرار شي. شل کسان کیدای شي یوه خبره وکړي، یوشتم کس کله وایي شلو کسانو لیاره ورته جوړه کړي، یوشتم کس وایي اثر وکړي. نو لازمه نه دی چې فوري اثر وکړي، په کار دی چې انسان ټایم که واخلي فرق نه کوي. نو او بل ځای دا چې انسان په کار کوشش وکړي چې داسې ټایم کې ونیمه خبره وکړي چې هغه اثر ټایم وي، چې اثر کوای شي. هر ټایم کې خبره اثر نه کوي، ځنه داسې ټایم وي چې هغه اثر کوي. نو دا نقطه استاد ته په کار دی نوټ کړي، یو پلار مور ته په کار دی دا نقطه نوټ کړي. هغه ټایم کې ته خبره شاګرد ته وکړه، زوی ته، اولاد ته وکړه چې هغه اثر لري. هر ټایم کې ما کوه. مثلا استاد شاګرد ته څه کله یوه نیمه خبره کوي چې نصیحت ورته کوي چې شاګرد باندې اثر وکړي، هغه ټایم کې ورته وکړي. مثلا کله وړکي ته شاګرد ته 20 نمبر ویر کړي، اعلان یو نصیحت اوسې وکړي، یو اعلان ریټن کې یو نصیحت ورته کړي چې پلانکی کار مه کوه. نو دې ټایم کې شاګرد باندې ډېر ښه اثر چوي، چونکې استاد حوالې سره یې ډېر ښه سوچ دی او خوشحال دی، راضي دی استاد نه. یا مثلا پلار و مور څه کله بچی ته لور ته نصیحت کوي، مثلا لور ته یې څه کله ګشوارې واخیسته، یو چی ورته واخیسته، لباس یې ورته واخیستو، بټان، چپل، سینډل چې یې ورته واخیسته، ورته راوړه ویرې که نه. دې ټایم کې بیا یو نصیحت ورته وکړي. داسې کار څه هغه ښه نه دی، بد کار دی، هغه نه بچی عادت شوی دی یو کوي، نو غواړي چې نه منع کړي. دې ټایم کې که چیرې ته ورته وایي نو ښه اثر به کوي. کوشش وکړو چې ما او تاسو خبره هغه ټایم کې کوو چې هغه اثر کوي، او تکرار وکړو، کوشش وکړو ښه ټایم کې وایو. دې ذریعې سره ګناه کمیږي، ختمیږي. پروردګار عالم د مو تاسو ټولو ته ګناه کمولې کې، ګناه ختمولې کې توفیق نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمت الله.